بیت ذکر وی چکل آدم علیہ السلام دا جنت نا اسمانون تاو دا اسمانون نظمک تراکوز کریشا او دے مبارک پہ ہندوستان کے سرندیب نمی مقام کی راکوز شو نو دا طول بدن مبارک دا تورو گرزیر بدن مبارک تک تور شو دے دیر خفم شو نو بیا جبرائیل علیہ السلام ورغراغی ورطیو فرمید چی اے آدم علیہ السلام کت دا غواری چی زما بدن دی آغا سی بیا سپینو گردی گی سنگ چی پا جنت کے ہو نو دا میاش دی دری روچی 19 دا دیار لسمی ورزی سور لسمی ورزی پینزل لسمی ورزی نو بدن مبارک بن سپین شی نو آدم علیہ السلام چی دا دیار لسمی ورزی رو جونی ورزی دا نیم بدن مبارک سپین شی چی دا سور لسمی ورزی رو جونی ورزی دا نیم بدن پمین بانی نیم سپین شو او چی دا پینزل لسمی ورزی ورزی طول بدن مبارک سپین شو ذکر ورطا یا نفید وی سوک چی دا رو جینی سی سنگ چی دا آدم علیہ السلام بدن مبارک دا طولواری نسپین شو اللہ برد دا بدن دا گناہون نسپین کی بخبر ورہ سے جبرائیل علیہ السلام حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فرمائی چی قربان حضرت علی کرم اللہ وجہہو تو فرمایا چی دے دے دا ایامی بید رجینی سی دے چی دیار لسمی ورد رجونی سی اللہ پاک باورتا عمل نامہ کی دے 1 لاکھ دا کارون دا عبادت ثواب لی 1 لاکھ کارون اور چی کل دا سور لسمی ورد رجونی سی نو اللہ جل جلالہ با دا دغی ورد دا رجی پا برکت دا دیر زر کارو دا عبادت ثواب دا دیر لگ کالو دا عبادت ثواب ورطا اللہ پا عمل نام دا دیر زر 1 لاکھ آغاو دیر زر داشو دیر زر کالا او چی دا پندل لسمی ورد روجو نیسی نو اللہ با دا لس زر کالو دا عبادت ثواب ورطا پا عمل نام کیلی نو روجی دری دی او ثواب ایرے دا 1 لاکھ او سلویخ زر کالو دا عبادت زمون دا خطول شپیتا او یا کال عمر دے نہایت سوک سلو کالو دورسی یا تیوڑی لیکن پر دی عمر کی درن دے دا 1 لاکھ او سلویخ زر کالو دا عبادت مقدر نمی روی دبر عبادتو کی ذکر چھ عمر ہی کم دے دا خو چھ عمر 1 لاکھ او سلویخ زر کالو وینو بیا بیا دبر عبادت کرو لیکن اگر چھ عمر ہی کم دے واللہ دا سے مواقع پیدا کری دی چی پاگئی کی انسان لگ عبادت تمو کی اللہ والا دمرا دیر ثواب پر گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہو تو فرمائے چی جبرائیل علیہ السلام ما سر ولار دے اور ستا بارک ادا سے وہ فرمائے چی دار رجی دے نسی دمرا ثواب بورتا ملوشی پدری رجوع دے 1 لاکھ اور سلویخ سرکار دے عبادت ثواب حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرمائے چھے قربان زبا باقیدہ دادری رجینی سما مانا بومر کی چھے دو ما وسوی اور سعوذر شرعی لانا غیر مانا بقضا نشی و بیائی وعرضو کہ چھے قربان تاسو دا جبرائیل علیہ السلام نے تقوسو گئی چھے آیا دا ما پوری خاص دی کر نور خلقو دا پارندہ ثواب شتا نوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دا جبرائیل علیہ السلام نے تپوسو کر چاہے دا ثواب حضرت علی رضی اللہ عنہ پورے خاص دے کنا نور خلق دا پارم دا ثواب شتا جبرائیل علیہ السلام فرمائے چی دا اللہ محبوبہ سوک چی پہ اتباع دا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دا ایامی پید روجی نیسی اغیتم اللہ دا ثواب ورکی خبر اغیتم ورکی یقینو ساتھ ہے زما پخپل یاداش زما والدہ محترم اللہ نے غریقت الرحمت کی زما چی سمر یاد دی خبت پیشوئے
زما مور دا یا بید روجی نه دی پاتې شوی تر مرګه دا روجی نه وي ما به سره خاندل مې الموري الله دې ډېر توفیق درکړي دې هم تم پکې دعا کوا نو دا چې الله چا توفیق ورکړي نو هغه نه پاتې کی دا په لږ وخت کې ډېر اجر او ثواب انسان ته ملاوي دا مبارکه میاشت شعبان المعظم برکات په ډیر دي واقعات هم په ډیر دي خدای نه داسې یو چل تاسو په مخ کې د حدیث مبارک په روشنايي کې یو رسول خبرې کوم صرف دې د پاره تاسو ته پته ولګي چې واقعي دا کو کتابونو زموږ د دین نه نقل کړی دي دا یو دې خبرې دی نه وایي حدیث مبارک کې راغلي دي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم چې کله بعد رجب میاشت دي نو مخکې چې کومه تیر شو د رجب د میاشتې په بیش په میاشت بولی دی شو نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه وخت کې لاسونه مبارک الله ته بوله یې یقین ساده چې د الله د محبوب لاسونه الله ته ورته شدا وکم مقام لري محبوب علیہ السلام مبارک با اللہ خدا لاسونه مبارک د ناس پورته او بیا به څه فرمایل نو حدیث مبارک کې راغلی چې دا څه به فرمایل چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان الہ موږ د پاره پر رجب او شعبان کې برکت واچوا او موږ د رمضان میاشت ته ورسوا دا غي عبادت رجب ځان له او شان شعبان ځان له شان رمضان ځان له شان پدې کې عبادت نفلی دی او پاره کې فرضی روزي دي الته چې پر رمضان کې بیا نفل کې نو داس دې لکه فرض چې دی ادا فرض کې لکه چې بیا فرض دی ادا نو ګور هغه کې کمال بیا دا دی نو دعا به کوله چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یا الله موږ د پاره پر رجب او شعبان کې برکت واچوا او د رمضان میاشت ته ورسوا سبحان الله دې کې ګوره د عمر د برکت دعا نه دعا کوي چې خدای موږ د خیر او د برکت ژوندۍ راکړي چې ستا عبادت پکې دی بل حدیث مبارک کې راغلی چې ترغیب و ترهیب کې دا روایت را نقل کړي دي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې دی هغه مبارک فرمایي د مبارک په شعبان کې روزي ډیری نیوي نو تاسو ته شو چې قربان تاسو د شعبان په میاشت کې روزي ولې ډیری نیست نو د مبارک هو چې ذاک شهر بین رجب و رمضان دا میاشت د رمضان او د رجب په منځ کې راغلي د مخ کې رجب دی وروسته د رمضان دی په منځ کې شعبان يغفل الناس عنه خلق د دین غافل خلق بے پروا دي د دین غافل دي وفيه يرفع اعمال العبد الى الرب پدې کې د بندګانو اعمال رب جل جلاله ته پیش کیږي الله ته چتیږي ورزي فاحب ان يرفع عملي وانا صائم زدا خبر فقوم چې زما عمل الله جل جلاله ته پیش شي په دغه وخت کې ضرور جدار سبحان الله دغه وخت کې ضرور جدار نو ګورئ هر یو عمل ځان له شان لري ولیکن روزه پکې ځان له یو مقام او شان لري الله جل جلاله چې د هر یو عمل دا خوبي بیان شوی دي دا غي له کول مونږ له توفیق راکړي همدارنګه د مؤمنانو مور ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دغه مبارک نه روایت دی مبارک فرمایي چې ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان او سنن نسائی شریف کی کتاب الصيام کې دا روایت را نقل کړی دی چې د مؤمنانو مور بیبي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي
چې ما نبی کریم علیه السلام مبارک نو لیدلی چې یصوم شهرین متتابعین چې پرلپسې به 2 میاشتې روزې نیوي پرلپسې 2 میاشتې پوره د اول ورځې نه به چې شروع کا د رمضان تر اخیری ورځې پورې چې سبا به اختر دا 2 میاشتې به پرلپسې روزه و په دې کې به روزه نه ماتوله یعنی د سحر نه به ماښام پورې روزه نیوا سبا بیا بل ورځ بیا منځ کې به روزه نه پرېښوا شهرین متتابعین 2 میاشتې پرلپسې به روزې نیوي الا شعبان و رمضان مگر دا چې هغه شعبان او رمضان وي دا 2 میاشتې به نبی اسلام پرلپسې روزې نیوي دا یو میاشت نفلي روزې دا بله میاشت فرضي روزې دا به پیوست کولې همدارنګه بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها هغه مبارک نه روایت دا مبارک فرمایي په بخاری شریف کتاب الصوم کې دا روایت را نقل کړي چې ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر صياما فيه في شعبان اكثر صياما منه في شعبان ما نبی علیہ السلام مبارک نه دی لیدلی چې په نور میاشت کې به ډېر روزې نیوي مګر د شعبان په میاشت کې به ډېر روزې نیوي او دا مبارک فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم الشعبان كله نبی علیہ السلام د شعبان تمام میاشت روزه نیوا ولا يفطر الشعبان الا قليلا د شعبان په میاشت کې به کوجه نه کوله مګر لګي ورته به کوجه کوله نو کله کله به داسې د شعبان میاشت رااله چې نبی علیہ السلام په پکې لګي ورته کوجه او ټول میاشت به روزه ونیوا او کله دا چې ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې شهرین متتابعین دا دواړه میاشتې به پرلپسې روزې نیوي دا د الله د محبوب شان زمونږ یو ملګری دی کراچۍ کې وي دغه دی ضلع مردان نو مخکې ورځو کې د شعبان تقریبا چې شروع کېدو ورځې وي رجب میاشت اخیری د رجب ورځې وي نو میلاد شریف وشو ما ورته راځه چې روټۍ وخورو نه زه پرهیز یم مې ولې بس پېښ شوم مې روژه دې نه وي مې د رمضان روژې در باندې پاتې شوی وې وایي چې نه بس الله توفیق راکړي د رجب د لومبۍ ورځ نه شروع کړم د رمضان په اخر ورځ باندې بیا روژه ختمه شي بیا د اختر په ورځ زما کوی ګوره د رجب میاشت او شعبان میاشت او رمضان میاشت هغه شهرین متتابعین خو په دغه کې د رمضان نه علاوه دا 2 میاشتې شهرین متتابعین د رمضان نه علاوه دي دا مطلب دا دی چې الله تعالی فضل چا سره ملګری شي نو زما ذهن یو خبره طبيعه لاړو مې ورګور چې الله تعالی توفیق ورکړي دا د دین کارونه ورته څومره ډیر آسان زموږ پیر بای تارو جواب هغه زمونږ بازارخانه کې چې موږ اوسېدو د بابا په جومات کې هغه راغی زموږ سره ته ډېره شو د دې ګرمۍ د سکول چوټیانې وې قاري انور سید صاحب سره ډېره وارو دا ګرمي قاري صاحب نه مې بس شروع شو د الحمدلله قرآن شریف شروع کو څلوېښت ورځو کې یاد او باقاعده ختمونه به بیا ما کې ورکول نو 40 ورځو کې څو قرآن شریف یادولې والله مهرباني ته وګوره مخکنی خلق بیلو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مجلس ته ولک راغی ورساکین است ورته بچی څنګه راغی ویجه راغلی ما خپل شاګردانو په پیرس کې راغل هغه مبارک چې ورته کته ګیره لا مخ نه راغلی چې تاسو نوم دې چې زمان محمد د پلار نوم حسن شیبانی ته بچی دا څه وکړه لاړ شه قرآن شریف یاد کنه بیا راشه مطلب دا چې دې بدبدوي کاله کې قرآن یاد کې چرایش به ورزمان شاګردانو سره ناس قابل چې لاړو یو وخت پس راغی بیا امام صاحب ته کېناست امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه ورته فرمایي څنګه راغلی بچیا
ویجی راغلی ما د خپلو شاګردانو فهرست کې راغلی تا هغه نه چې وخته مخکې راغلی وي جمعه یم نو ما خو تا ته وی چې لاړ شه قرآن شریف یاد کړه نو بیا راشه ویجی ستاسو حکم مې په ځای وړو لاړم قرآن مې یاد کړو نو بیا راغلم په یو هفته کې قرآن شریف یاد دا تذکرة المحدثین کې لیکلي چې امام شافعي رحمه الله ته قوم راجمع شو اوس د سحر مونږ یو شو ورته کېناست چې بیګاله به تراویح شروع کېږي میاشت راختلې مونږ ته به نن د میاشتې شپه ده بیګاله به میاشت شروع کېږي نو مونږ به تراویح شروع کوو خو مونږ ته به ختم شروع کوئ امام شافعي رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی ما قرآن شریف یاد نه دی دا خو د حافظانو خلکو کار هغوی ورته وایي که درته یاد دی او که یاد نه دی مونږ ته به ختم شروع کوې نو بعضې خلک زورولي امام شافعي رحمت الله تعالی علیه حیران شو چې زه ورته یم چې ما ته قرآن نه دی یاد او دوی وایي چې نه که یاد دی او که نه دی یاد مونږ ته به ختم شروع کړي بس خلق لاړه وي بیګاله به درپسې ودرېږو ختم مراته خلک داسې لاړه امام شافعي رحمت الله علیه کېناستو او د ماسخوتن تراویحو ته چې وړاندې شو ختم ده نو د سحر نه ماښام پورې یو پاره یاده کړې وه هغه یې ورته په تراویحو کېښودو استاد سبا له بیا چې د سحر لمونځ نه وروسته کېناستو تر ماښامه پورې دویمه پاره یاده کړه سبا شپې دی ورته دویمه پاره واوروله بله ورځ بیا درېیمه بله اخر ده 10 روجي وي او 10 پارې قرآن شریف ورته پکې ختم حالانکه امام شافعي رحمت الله تعالی علیه خپله باندې یو خبره کوي فرمایي شکوت الى وکیع سوء حفظي فاوصاني على ترك المعاصي ما خپل استاد امام وکیع رحمه الله ته عرض وکړ د خپل حافظې د کمزورۍ چې قربان زما حافظه کمزورې ده نو یې ما ته یې وصیت وکړو چې بچي د ګناهونو نه ځان بچ وساته حافظه به دې قوي شي دا یې لا کمزورې حافظه وه چې د سهار نه بیا ماښام پورې یو پاره یاده کړو ماسخوتن به یې بیا په تراویحو کې واورل دا د کمزورې حافظه وه داسې خلک تېر شوي نو زه بیا په دې حیران شوم چې زمونږ د پیر بھائی په څلوېښتو ورځو قرآن شریف یاد کړ دا د الله تعالی فضل دی چا سره ملګری شي رب الجلال دغه برکات زمونږ ټولو نصیب د نبی علیه الصلاة والسلام یو جلیل القدر صحابي دی حضرت ابو امامه باهلي رضی الله تعالی عنہ دې مبارک فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایلی دي چې من صام یوما من شعبان چا چې د شعبان په میاشت کې یو ورځ روزه ونیوه یو ورځ فتحت له ابواب الجنان وغلقت عليه ابواب النيران الله په داتو او جنتونو دروازې کولاوي او دومره د دوزخونو دروازې په باندې بندای یو روزه او چې چاله پکې دا ټول میاشت او یا نیمه میاشت او یا لس ورځې یا څو روزې دي دا بل څه شان الله په دې امت ډېر مهربان دارنګه احیاء العلوم کې امام غزالی رحمه الله او مراقی الفلاح کې نور رضا شرح هغه کې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من احیا لیلۃ العید ولیلۃ النصف من شعبان چا چې د دواړو اخترونو شپې او د شعبان پنځلسمه شپه دا الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره ژوندی وساتل یعنی په عبادت یې رونهګا لم يمت قلبه يوم يموت القلوب الله به د زړه مړ نه کړي په کومه ورځ چې کوم زړونه مري په کومه ورځ چې زړونه مري الله به د زړه مړ نه کړي د زړه به الله ژوندی وساتي چا چې دغه شپې په عبادت باندې ژوندی وساتلې د دواړو اخترونو شپې
او د شعبان 15 شپه چې په دې کې الله ته عبادت وکړ دا شپه الله ته په عبادت ونه کې په کوم اور چې د خلکو دونه مري الله به د زړه د مرګ نه محفوظ وساتي او دارنګه تفسیر کشاف کې دا اخیری روایت راوړي تفسیر کشاف کې دا خبره ذکر کړې ده علامه زمخشری اگر چې معتزلی دی او د قران شریف دا تفسیر لیکلې دی په دې کې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د شعبان 15 شپه راشي او په دې شپه باندې چې 10 رکعات نفل او 10 رکعات نفل او ډېر دي داسې خلک په جمع باندې کې کتابونو کې په جمع باندې دا نفل کول یعنی بدعت دی او ناروا دي دا غیر مکروه دي دا مطلب دا دی ځان لا وکړي په جمع به نه کوي حدیث شریف کې من صلى في هذه الليله 100 ركعه چا چې په دې شپه 100 رکعات نفل او نور کتابونو وضاحت کړي چې د دې په هر رکعت کې لس لزل قل هو شریف وایي زر کرته په قل هو راځي چا چې دا 100 رکعات نفل وکړي په دې شپه د 15 د شعبان په شپه برات ارسل الله الیه 100 ملک 100 ملک الله جل جلاله بدتا 100 ملائکه راولي 100 فرشتي بدتا راولي 30 دیش داسې دي چې یبشرون بالجنه دته په جنت سره زیر او خوشخبری ورغی هغه دیش فرشتي هغه ورته مبارک شه جنت تبزي د جنت خوشخبری او زیر ورغی و30 یأمنون من عذاب النار او دا دیش فرشتي چې دینو دا ورلا د جهنم نه د امن خبر ورکړي چې الله ته د جهنم د اور نه محفوظ وساتي و30 يدفعون عنه آفات الدنيا او دیش ملائکه داسې دي چې د دنیا د آفتونو د مصیبتونو نه الله د الله په فضل باندې دغه فرشتي محفوظ ساتي هغه آفتونو او مصیبتونو ته د ملائکه لري کوي و10 يدفعون عنه مكايد الشيطان او لس فرشتي داسې دي چې د شیطان مکرونه د دې انسان نه لري کوي دا غي نه الله تعالی دې فرشتو په ذریعہ محفوظ ساتي وګوره 100 رکعات نفل کوي پای کې څومره برکت ملاويږي چې دیش فرشتي ول د جنت زیره ورګي دیش فرشتي ول د جهنم نه امن خبر ورګي او دیش فرشتي چې دغه د آفاتونو بچ ساتي اته لري کوي او لس فرشتي د شیطان نه مکروه نه محفوظ ساتي الله په دې شپه کې دا ډېر برکات یې خولې دي دا دې الله زموږ ټول نصیب کړي اول مال او بیا تاسو لري په عمل کو توفیق هم راکړي دا مبارک ورځ شپه الله زموږ کې بیا راوړي